بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الجنة شهادة لا إله إلا الله رواه أحمد. د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ دی حدیث کی پنځو خبرو ته خیال کوي. اول باس احوال دراوی د حدیث شریف. د دې حدیث شریف راوی معاذ ابن جبل د حالات مخ کی تیر سی بیا اعاده نک. دیم باس مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ. وان معاذ ابن جبل رضی الله عنه قال دیوی قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل مفاتیح الجنتی چابیان د جنت شهادت الله اله الا الله. د دې خبرې گواهی د چې نشته بل معبود موجود مگر یو الله دی. دا د جنت چابی ده. پې پوه شئ. لکه کوټې ته سړی ننوځي نو په چابۍ به ننوځي. دقه شان جنت دروازې له چې سړی ور ننوځي نو په څه به ننوځي؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله څومره د کار شی دی. دریم بحث مقصود د حدیث شریف څه دی؟ الترغیب الی الایمان و بیان ثمرة الایمان. ترغیب ایمان ته ورکوي لا اله الا الله ته بیان د ثمرې د ایمان دی چې د ایمان ثمره داره چې ته به جنت ته ځې. څلورم بحث مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره واضح دی. کتاب الایمان وضع دی دپاره چې ثمرات د ایمان ذکر شي، مقتضیات او لوازم د ایمان، او حدیث کې ثمره د ایمان ده. پنځم بحث اعتراضات او جوابات او حل د الفاظ مفرده. قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل یا خدا دې چې دته یوازې ویلي ځکه دی به ځان سره ګرځاو نو یوازې ورسره دا خبره کړې ده. لی ځکه وایي لی قال لی. آیا دا چې مجلس کې نور خلکو ته دا بیان کو خطاب صرف د سره کو ما زه غوږ سره اته نور م اورېده خو ویلې ده لی ځکه وایي. مفاتیح الجنت مفاتیح جمع د مفتاح ده. مفتاح چابی ته وایي. مفاتیح الجنه مضاف مضاف الیه مبتدا ده. شهادت الله اله الا الله دا خبر دی. تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې خبر خو په مبتدا حمل یو دلته حمل نه صحیح کېږي ځکه خبر مفرد دی او مبتدا متعدده ده. مفاتیح جمع ده که نه، حمل د مفرد به په جمع راشي او دا خو نه ده جایزه. سوال باندې پوه شئ. تاسو به جواب وکئ. اول جواب به دا وکئ مراد د شهادت نه جنس دی په ضمن د کثیر کې. جنس په ضمن د قلیل کې هم استعمالیږي او په ضمن د کثیر کې هم. په قرینې د جمع د مبتدا سره دلته په ضمن د کثیر کې راغلی دی نو شهادت هم کثیر شو، مفاتیح هم کثیر شو، نو حمل د متعدد په متعدد راغی. دا یو جواب شو. دویم جواب به دا وکئ مفاتیح جمع د مفتاح ده. تاسو پې پوه شئ. مفاتیح جمع د چا ده؟ جمع ده خو په معنا د جنس سره استعمال شوی ده او جنس د مفرد په ځای استعمالیږي او د متعدد په ځای. دلته د مفرد په ځای استعمال شوی. مفاتیح الجنت چابیانې به نه وایي، چابي د جنت شهادت الله اله الا الله. دویم جواب باندې پوه شئ. دریم جواب شهادت مفتاح ده خو د دې اجزا دي. جمعیت د شهادت په اعتبار د اجزاو سره دی نو گویا کې شهادت هم جمع شوه خو په اعتبار د اجزاو سره، او مفاتیح جمع ده په اعتبار د افرادو سره، نو حمل د جمع په اجمع باندې راغی. اوس پې پوه شئ که نه شئ؟ د دې مثال درته وویم لکه صوب اخلاق الدینار الصفر. صفر خو جمع ده
او صفت د دینار دی. او صوبن اخلاقن، صوبن مبتدا د اخلاقن خبر دی یا موصوف او صفت دی. حمل دلته راغلی د اخلاق خو جمع ده کنه، اخلاق څه ده؟ جمع ده. خو دلته صوب جمع ده په اعتبار د اجزاو سره، هره ټوکړه یې زړه ده او هره ټوکړه د دینار الصفر زیړه ده، نو هلته جمع په اعتبار د اجزاو سره ده. دی کې اصل کې یو کار شوی دی، د شهادت تشبیه ورکړې ده د چا سره؟ د مفاتیح سره. او وجه د شبه دا ده چې دواړه سبب د دخول دي. دواړه سبب د څه دي؟ دخول دي. مفتاح سبب د دخول د باب د دار دی او شهادت سبب د دخول د جنت دی. نو وجه د شبه د دواړو په منځ کې څه شی ده؟ دخول، سبب د دخول. خو دلته مفتاح مشبه به ده او شهادت مشبه دی. او تاسو ویلی دي چې وجه د شبه په مشبه به کې اقوای، او دلته اقوا قوت په څه دی کې دی چې دا موږ ته متعارفه ده. شهادت خو ملا نه دی لیدلی چې سړی پې جنت ته ننوتی که، او چابي خو ګورو چې سړی پې کوټې ته ننوځي. تاسې پې پوه شئ تشبیه د یو امر معقول ده د امر محسوس سره، د ایضاح د معقول دپاره. پې پوه شئ؟ خو داسې مقام کې مشبه مقدمي او مشبه مؤخري خیال هم کړی دی، مشبه مقدمي مشبه به مؤخري. خو دلته څنګه چل شي؟ مفاتیح الجنت شهادت الله اله الا الله، مشبه به مقدم شوی ده په مشبه باندې. دا ولې؟ جواب دار دی ته قلب تشبیه وایي. څه ورته وایي؟ قلب تشبیه. مشبه به مشبه شي او مشبه مشبه به شي. پې پوه نهستی؟ دې کې مبالغه زیات دی چې گویا کې شهادت کې دخول د مفتاح نه زیات د دغه مبالغې د وجې نه مشبه د مشبه به په ځای کې ذکر کړه. مشبه د چا په ځای کې ذکر او مشبه به د مشبه په ځای کې ذکر کړه. اوس پې پوه شئ که نه شئ؟ پې پوه ورپسې انشاءالله. عن عثمان رضي الله عنه قال إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوس. قال عثمان رضي الله عنه وكنت منهم، فبين أنا جالس مر عليه عمر وسلم فلم أشعر به، فاشتكى عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما. د عثمان رضي الله تعالی عنہ د حدیث ته خیال کوئ. احوال دراوی تیر شوي دي او مختصر تشریح او حل د الفاظ مفردو به یو ځای ویمه. مقصود د حدیث شریف څه شی دی؟ بیان د ایمان ناجی، هغه ایمان چې په هغې تا ته نجات میلاویږي، هغه ایمان درته ښیي. او ترغیب د کلمې د توحید ته چې دا راټینګه کوي. ګورئ، او رد دی په معتزله او خوارج چې په کلمې سړی جنت ته ځي، عمل یې که کمزوری هم د دوزخ نه به راوځي. مرتکب د کبیرې دوزخي نه دی دایمي. دا مقصود د ربط او مناسبت د حدیث د باب سره واضح دی. باب کتاب الایمان دی او حدیث شریف کې ثمره د ایمان ذکر کوي چې هغه نجات دی په آخرت کې. تا چې ایمان راوړو، کلمه د ایمان دی ویلې، تا ته به نجات حاصل شي آخرت کې. دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف او حل د الفاظ مفرده او د دواړو ته سره سره ګورئ. وان عثمان رضی الله عنه، د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نه روایت قال دی وی ان رجالا یقینا سړي من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابهونو، حين توفی، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، حزینو غمجن شو علیه په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، حتی کاد بعضهم، قریب و چې بعضو یوسوسو وسوسه ورته واچولی شي. قال عثمان وکنت منهم، زم په دوی کې وم. وسوسه د دې خبرې چې لکه چې دین ته نقصان ورسېده د نبی علیه السلام په تلو، داسې وسوسه و. ډېر حیران او پریشان. فبین انا جالسون، دې منځ کې زه ناست وم، مر علی عمر، عمر په ما تیر شوی وسلم، سلام یې اچولی، فلم اشعر به، زه پې نه وم پوه شوی.
فلم اشعر بمروره او بسلامه عبارت په حذف د مضاف سره ده فلم اشعر بسلامه دا په سلام زنوم پوښتوي پایستکا عمر الی ابي بکر رضی الله عنهما عمر را ولار شو ابو بکر ته شکایت تو چې عثمان خو زما د سلام جواب رانک ثم اقبل بیا دوړ ما تراغله حتا سلم علی جميعا دوړ په ما سلام واچاو فقال ابو بکر ما حملک سشه پتا باعثو الله ترد علی اخیک عمر سلامو چې تا واپس نه کورور ستا ته چې عمر د سلام ورور ته د سلام وانه چاو دا ولی جواب دی ورنک قلت ما فعلت ما داسې نه دي کړي ما خو د سلام نه دی اورېدل فقال عمر بلا ولنا والله لقد فعلت قسم دې تا داسې کار کړی دی لقد فعلت جواب دی نه دی را کړی یا لقد فعلت ما قلت فعلت معنا سلام ما چولی دی قال قلت عثمان وی ما ورته والله ما شعرت یا ما شعرت دواړه راغلي دي زه پې نه یم پوه شوی انک مررتا چې ته تیر شوی ولا سلمتا او نه ستا په سلام پوه شوی قال ابو بکر وی فرمایل صدقه عثمان رښتیا وی دی نه دی پوه شوی قد شغلک عن ذلک امر د جواب د سلام نه ته مشغوله کړې یوې غټې خبرې فقلت اجل آو قال ما هو غټه خبره څه شی ده ابو بکر رانه تپوس وکړو قلت ما ورته توفى الله تعالی نبیه صلی الله علیه وسلم الله تعالی خپل نبی وفات کا قبل ان نسأله مخکې د دینه چې مونږ د دنه تپوس وکړو ان نجات هذا الامر د نجات د دې دین نه چې په اسلام کې د نجات دارومدار په څه شي دی د دې تپوس دی چې اسلام کې د نجات دارومدار څومره قیمتي خبره ده قال ابو بکر ورته قال ابو بکرین قد سألت عن ذلك ما ته د دې تپوس کړی پروا مه کوه فقمت الی زورت ور پاسېدم وقلت له بی انت و مزما مور پلار دیتا نه قربان شي انت احق بها ته ډېر حقدار بها معنا بسؤالها چې د دې تپوس دې کړی دی یا بها د ضمیر نجات ته راجع دی یا خصلت ته قال ابو بکر قلت یا رسول الله ابو بکر وی ما نبی علیہ السلام ته یو ځل وی د خدای پیغمبره ما نجات هذا الامر نجات د دې دین څه شی یعنی دین کې د نجات دارومدار په څه شي دی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل من قبل مني څوک چې قبول کی زمانہ الکلمه التي هغه کلمه ارست علی عمی چې ما پیش کړي و ترتا فردها غرت کړي وا وهي له نجات دا کلمه در لپاره نجات معلوم شکر چې څه ده لا اله الا الله لا اله الا الله بس دې کې نجات اوس په پوښتای ترته په مکه کې پیش کړه ابو طالب د نبی علیہ السلام سره ډېر محبت او ډېر خدمتونه کړي او بس ځنکدن حالت د اخري بیماری ده یو طرف ته نبی علیہ السلام دی بل طرف ته قریش صنادید او مشران نبی علیہ السلام ورته وکړي وای کاکاجي کلمه راته وکړي وای قیامت پر ورځ د سپارش تراته اجازت ملو شي ځکه کلمه به دی ویل تاسو په دې پوه ورته وایي هغه نور ګوره کلمه دې کول بیا به جینکۍ در پورې ټپې لګوي چې ابو طالب د اور نه وویرېد ابو طالب ورته وایي نشم ویلی ځکه چې بیا به جینکۍ را نبی علیہ السلام فرمایل اختار النار علی العار اورې په پیغور خوښ اورې په پیغور خوښ پرې پوه او د ده عذاب به اوس پکې د اور پڼۍ به یې اچولي خو دومره ګرمایش به یې چې مازغه به په دماغ به یې خوټېږي جوش به کوي که د نبی اسلام ډېر خدمت یې کړی نو د باره کې یو قصیده ده که نه چې ده ویلې چې لولا الملامة هزار مثبت لوجدتني سمحا بذاک مبینا که ملامتیا نه وی او د کنځلو ویره نه وی تا به زه لیدلی وی چې ښکاره به مې په تا ایمان راوړلی تاسې په دې پوه شئ او بل حدیث وایه وعن المقداد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز وذل ذليل إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها قلت فيكون الدين كله لله. دې حدیث شریف کې احوال دراوی ته ګورئ دراوی حالات
د دې حدیث شریف راوی دی سیدنا مقداد ابن الاسود رضی الله تعالی عنہ. دا د ډېر خصوصیات دي. سادس الاسلام، شپږم مسلمان دی، ذوالحجرتین دی، حبشې ته هم هجرت کړی دی او مدینې منورې ته. مقداد رضی الله تعالی عنہ دغه مبارکو څلورو صحابو نه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله د طرفه د دوی د محبت امر شوی چې دوی سره مینه کوه، او الله ورته وایي چې زه هم ورسره مینه کوم. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شورا 14 ارکانو په دې کې یو رکن مقداد ابن الاسود. دا اویا کالو په عمر 33 هجری کې مقام جرف کې وفات شو. عثمان رضی الله تعالی عنہ په د جنازې منځ وکړو. د 42 روایات دي په حدیثو کې. دویم باس مقصود د حدیث شریف څه دی؟ بیان غلبت الاسلام طوعا. بیان غلبت الاسلام د اسلام د غلبې بیان دی. والترغیب الى الدخول في الاسلام طوعا والترهیب عن الدخول کرها. ترغیب ورکوي چې اسلام ته په خپله خوښه راشئ، هسې نه چې بیا په زور راځئ. په زور خو اسلام له څوک نه راځي، معنا دا ده چې تاسو مجبوره شئ. اسلام کې خو جبر نشته، لا اکراه فی الدین. د چا خوښه ده چې مسلمانېږو که نه مسلمان سره ګډه زندگی چې کافران کوي نو څه شرایط به د مسلمانانو مني. نور مجبورول نشته چې دعوت ورکوه که نه وه خوښه زور پې مه کوه. پې پوښتئ مناسبت د حدیث د باب الایمان سره د کتاب الایمان سره دا دی چې دې کې بیان د غلبې د ایمان او د اسلام دا وضع د کتاب الایمان د همدقې دپاره شوی. دویم او پنځم بحث مختصر تشریح او حل د الفاظ مفردو ته سره سره ګورئ. مقداد ابن الاسود رضی الله تعالی عنہ فرمایي انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم. دلته به مضاف حذف کوئ. انه سمع قول رسول الله صلی الله علیه وسلم. د نبی علیہ السلام دا وینا اورېدلې، ځکه رسول الله خو ذات دی خو مسموع نه. یقول کې مکه اعتراض ده چې سمع ماضي دی او یقول نو جواب دار چې ماضي مراد دی خو د استحضار د حال ماضیه دپاره مضارع ذکر شوی. لا یبقى رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي باقي به پاتې نشي علی ظهر الارض په مخ د ځمکه بیت مدارین ولا وبرین د لوټو کور او نه د وړیو کور. د لوټو د کور نه د کوټو کور مو کورونه مراد دي، او د وبر نه مراد د خیمو کورونه مراد دي. یو کور به هم پاتې نشي، نه به مقیم خلک پاتې شي او نه به بدویان پاتې شي عرب. الا ادخله الله، مگر خدای به داخلی کلمت الاسلام، د اسلام کلمه به خدای ورته داخلی دی کورونو ته. متلبسا بعز عزیز، په عزت د عزیز بی، و ذل ذلیل، او په ذلت د ذلیل بی. معنا که چا په خپله خوښه کړه خدای به معزز شي، او چا که په زور باندې دا خوښه کړه کلمه خو به یې نه خوښه کړي خو جبر باندې دلته اوسېده نو ذلیله زندګي به تېروي که نه، ځکه چې جزیه به ورکوي که نه، دا خو د ذلت زندګي ده. حتی یؤتوا الجزیة عن ید وهم صاغرون، ذلت پکې شته که نه. اما یعزهم الله، یا به خدای دوی ته عزت ورکوي، فیجعلهم دوی به خدای ګرځوي من اهلها د دین د اهل نه، او یذلهم یا به ذلیله کوي فیدینون لها، غاړه بږدي دي دین ته خو مني به نه. قلتو مقداد وی ما او فرمایل چې فیکون الدین کله لله، دین به ټول انقیاد به ټول د الله. قرآن کریم کې فیکون الدین لله یو ځای کې راغلی، یو ځای کې راغلی فیکون الدین کله لله. پې پوه شئ کوم ځای کې چې کلهو راغلی دی هلته ټولو اقوامو تذکره ده، مخکې د مشرکانو د یهودیانو د نصارانو هلته کلهو مناسب و، او چې کوم ځای کې صرف فیکون الدین راغلی کلهو ورسره نشته هلته صرف د قریشو تذکره ده.
چې هغوی سره مخالفت فیکون الدین لله انقیاد د دوی به د خدای کله وي ونه ویلې ځکه ټول اقوام خو نه و که نه پې پوه شئ سیاق ته کتل شوي دي دا به کله چې ټولو کورونو ته به د اسلام دا رڼا رسیږي دا جزیرة العرب کې وای یا به په ټوله دنیا کې په دور د خلفای راشدینو کې آیا مراد د دینه غلبه ده په استدلال کې آیا مراد غلبه ده په وخت د نزول د عیسی علیه السلام کې چې عیسی علیه السلام را نازل شي دا منظر به بهر تقدیر خدا به کیږي او یا شوي دي وای ورپسې وعن وهب بن منبه رضي الله عنه قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك فتح لك وإلا لم يفتح لك رواه البخاري في ترجمة بابي دا د وهب بن منبه حدیث دی وهب بن منبه تابعی دی صحابی نه دی کنیت ابو عبدالله صنعانی دی د جابر رضی الله تعالی عنہ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ حدیث اوریدلی دي یو سل 14 هجری کې وفات شوه سلويخ کال په بستر نه و د شوه دومره عابد زاهد سړیو ته تیرو کتابونو عالم او بیا اسلام کې هم ډیر خدمتونه کړي دي وهب بن منبه د نور حالات صحیح نشته دته چاوی ویلی چې الیس لا اله الا الله مفتاح الجنه ایا لا اله الا الله د جنت کنجی نه ده لا اله الا الله د لیس د پاره اسم شو او مفتاح الجنه د خبر شي الیس لا اله الا الله مفتاح الجنه قال بلا ولن دا لا اله الا الله کنجی ده ولكن ليس مفتاح کنجی خو نوی الا وله اسنان غاخونه ای کنه د کنجای کنه غاخونه پکې کنه پنجی ته به مفتاحین که کنجی دی راوړه له اسنان فتح لک نه دروازه برته کولو شي و الا که کنجی دی راوړه او چې دغه پکې نو لم یفتح لک دروازه به درته کولو نشي رواه البخاری په ترجمه بابن په پوښتای نه معنا دا چې کلمې سره خو د نور شي نه ضروری دي کنه مطلب دا چې صرف کلمه خو کار نه کیږي چې دوزخ نه ځان بچ کې مطلب دا ابتداء نو بیا به د نور غاخونه مر سره راوړي و الا مالته به بیا ښه ګرمېږي بیا به دوزخ ته خیره کې د دوزخ نه جنت ته راوځي ورپسې شه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنه يعملها تكتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وكل سيئه يعملها تكتب بمثلها حتى لقي الله حدیث شریف کې پنځو مباحث ته خیال کوئ اول بحث احوال دراوی د حدیث شریف دیم باس مناسبت دیم باس مختصر تشریح د حدیث شریف او دا پنځم باس حل د مفرداتو دا به یو ځای وایو دریم باس مقصود د حدیث شریف څه شی دی الترغیب الی الاخلاص والاحسان ترغیب ورکوي اخلاص او احسان ته اعمالو کې اخلاص پیدا کوي لږ شی به بیا ډیر شي په ثواب کې او رد په مرجعو چې تاسو وایي چې عمل څه پیدا نه کوي ګوره څومره پیدا کوي یو په 100 یو په 200 او د دې نه خدای زیاتوي مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره واضح ده ثمره د ایمان ذکر کوي هغه دا چې نیک عمل کې سره د ایمان نه نو په 200 وي د دې نه به هم زیات ثواب درته ملاويږي دیم او پنځم بحث ته وګورئ وان ابي هريره رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه چې کله اخلاص وکي یو ستاسو په اسلام کې مسلمانای کې احسان نه مراد اخلاص په پوښتنه اخلاص کې ان تعبد الله کانک تراه مخکې اولنی حدیث کې تیر شو کنه فكل حسنه يعملها هر نیکی چې دی کوي تكتب له بعشر امثالها لیکل کېږي ودته په 10 چنده باندې بعشر امثالها په پوښتنه
الى 700 ضعف تر 200 چنده پوری 200 چنده وکل سیئه هر بدی عملها چې دی کوي تكتب بمثلها لیکل کیږي په مثل داغي یو بدی په یو بدی حتی لقی الله تر دې چې د خدای سره مخامخ شي دا چل بکی دې معلومه شو چې فضایل چې کیږي دا په اخلاص باندې زیادت په فضایلو کې دا په اخلاص سره راځي خدای دې موږ او تاسو کې اخلاص پیدا کړي حتی لقی الله تر دې چې د خدای سره مخامخ شي خدای نه تعبیر په لقیه ماضی سره وکړه اشاره وکړه دې ته چې دا کار متحقق الوقوع دی ځکه کوم کار چې متحقق الوقوع اخبار د الله او د رسول خبر هغه متحقق الوقوع دا نه تعبیر په ماضی ځکه ماضی هم متحقق الوقوع بس بکو درود شریف